دوستانو الحمدلله دا پیسې تاسو کتې شئ دا د بونیر امانت دی د کم چې سیلاب زاده خلک دي. مونږ اوس الحمدلله راورسېدو سوات کې، اوس سهار وختي به ځو بونیر ته. بونیر کې ډېر یو غټ غم، یو غټ تکلیف پروت دی. دا چې کم تکلیف دی دا کیسه ډېره په اوږدو باندې ده، صحیح ده. او بله خبره ده تاسو چې کله بونیر ته لاړ شئ که نه، تاسو چې د حالات د درد د تکلیف وګورئ که نه، تاسو به دا وایئ که نه چې دلته زه یوازې یم، د وطن ټول داسې تش تش دی، ځکه د وطن ټول وران شوی دی. څومره مسلمانان، ماشومانان، زنانه او سړي پکې شهیدان شول. نو الله دې په ټولو مسلمانانو ورحمېږي. راځئ موږ سره په دې سخت وختونو کې ودرېږئ. زه ستاسو ډېره مننه کوم. الحمدلله موږ هم په ډېر سخت وخت کې بلکې هر قدم کې موږ سپورټ کړي یو. اوس هم ټایم داسې دی چې دغه خلکو سره موږ ودرېږو. د دوی هغه مړي، د دې هغه خلک خو موږ نشو واپس کولی، خو کم از کم هغه لاسنیوی د خلکو سره موږ او تاسو وکړو د الله رضا دپاره، ځکه چې ورځ د آخرت را روان دی. موږ او تاسو به الله ته حساب ورکوو. نو ځان ځاني د ځان ځاني نه راوځئ، د خلکو سره ودرېږئ.